الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اهدي مجربا وجعلنا مسلمين لك مش جوړ کې داسې پلزون دے پرا کامل اکمل تابعدار اطاعت گزار دواړه ومن ذریتنا او د مش اولاد کې چې څومره بچی دي امتن داسې امت مسلمتن لک چې اغا د تو تابعدار وي د تو فرمانبردار وي و ارنا مناسکنا وتب علینا مشتر وشه طریقہ د حج وتب علینا او موږ معاف کې انک انت التواب الرحیم بشک ته ډیر توبه قبلونکای او رحم کوونکای ابراهیم علیه السلام دعا ذکر شروع پرون ابراهیم علیه السلام د دعا هغه تذکرہ شوی وا چې ابراهیم علیه السلام د امن دعا غوښتله د مکه خلکو د پرا او هو سیدونکو د پرا او د هو رزق معیشت سوال وکړل خو هغه خلکو ته چې کوم الله منته او آخرت رزق منته ایمان وروړم الله پاک هغه دعا قبول کړله الله پاک د کافرونو ذکر هم وکړل چې کافرون به د مو رزق خوري خو لیکن لږغونته फायदा بده خلی اصل زوی به دی عذاب دا جهنم دا اغي طرف ته ورسي بیا ابراهيم عليه السلام اغا د بیت الله چې کوم بنیادونو د غیر چګونه وکیا بیان شولا اغي منی بیا ابراهيم عليه السلام دا وکړه چې الله موږ نه دا قبول کی تاریدون کہے ته رم لرون کہے نن بیا د ابراهيم عليه السلام دا مخ کېدو ابراهيم عليه السلام دعا وغوښتله چې الله مون او اسماعیل علیه السلام نه موږ داسې جوړ کې دواړه چې تو تابعدار او د تو فرمانبردار او د موږ اولاد کې داسې امت ورولې چې اغا د تو د پرا تابعدار وي او موږ ته حج طریقہ وشي موږ توبه قبول کې ته توبه قبلون کې او رحم کوون کې ګوره دلته کې علماء لیکلي چې ابراهيم عليه السلام چې کومه دعا غوښتي دو ابراهيم عليه السلام داسې پیغمبر دا داسې دوی غوښتي چې خپل ځون سرا د امت فکر یې کړه دا او امت ته پر هدا وا غوښتي دو او اخیری امت ته پر د نبی عليه السلام امت ته پر هدا وا غوښتي دو ا دې غیر پر هدا دعا غوښتي دو اوس دلته دعا کې ټکر غلا دا چې ومن ذریتنا یاله چې د موږ اولاد د کوم بچی مو د ذریت اولاد ته لشي دینه کوم اولاد مراد ده نو علماء لیکلي چې یا خو دینه خاص عرب مراد دي خاص عرب او د عرب بیا دوی سلسله دي یو ادنانی دي یو قحطانی دي ادنانی بنو نبت بن اسماعیل یا بنو تیمن ابن اسماعیل چې غیتا قیدار بن نبت بن اسماعیل علیہ السلام دا عدنانی نسل دیتا عدنانی نسل یلشي بل یا قیدار بن نبت بن اسماعیل دیتا قحطانی یلشي دا پیله چې دا نبت علماء لیکلي چې دا قیدار بن نبت یا بنو تیمن بن اسماعیل دا دواړه دي یو قحطانی دا او یو عدنانی نسل دا نو دین بیا ټول له عربو نسل چلی دا بهرحال نو دې پر د غوښتي بل دلته ټکر ولله چې و ارنا مناسکنا وتب علینا چې الله مشت طریقہ و شاید مناسکو علما لیکلي دي چې یا خو دینه مراد حج دا د حج طریقہ کار ده یا دینه مراد چې دا ټول عبادت دي چې څومره عبادت دي هغه طریقہ دي چې الله مشتغار وشي یا دینه مراد د ذبح طریقہ دو څومره د ذبح طریقہ وا څنګه یو اټوله طریقہ مراد دو خو اصل د نسک ټکه چې دا مناسک نسک
دا اصل کې لمبدنې تی غسل ته لکه غسل ته چې کله سړی عربی کې استعمالي چې نسکا صوبه اذا غسله چې د کپړې چې دی دا چې کله ووینځل شي به دې پر نسک ټکه استعمالي شي یا دا هم استعمالي چې رجل الناسک اذا عابدا چې کله یو سړی عابد وي به دا پوکتا دا صفای ولا دا لمبیدون کدا دا رنګي علماء لیکلي چې کله چې ابراهيم عليه السلام بیت الله مکمل کړل به جبرائیل علیه السلام روغلل دیته طواف طریقہ وشیلا بیا د صفا او د مروه د دې طواف طریقہ وشیلا بیا ابراهيم علیه السلام اسماعیل علیه السلام دا لوړل جمره عقبه ته لکیږي غزوی ته چې غزوی ته کله د ورسېدل نو د شیطان چې دا د مخ کې شوال پیشوال شیطان ته پیشوال بیا ابراهيم علیه السلام سوري جبرائیل علیه السلام کونی روغستل اتوي چې دا اوله نو ابراهيم علیه السلام وښتل بیا دا سرتل مخ کې جمره وسطا ته روغلل اغزو کې بیا د تر مخ کې شوال بیا جبرائیل علیه السلام کونی ير کړل ته چې وایو ابراهيم علیه السلام بیا وښتل بیا مخ کې تل بیا جمره القصوا اخري غزو کې بیا د تر مخ کې شوال بیا جبرائیل علیه السلام کونی ير کړل چې دا ولا بیا وښتل بیا غانه بعد ابراهيم علیه السلام د روغل عرفات طرف ته چې عرفات طرف ته روغلل به جبرائیل علیه السلام ته وی چې اوس ته پوښوي عرفه مطلب یو شاز د کون چې استاد دا کړل هل عرفت تو دا زدا کړل نو ابراهيم علیه السلام ته فرمایل چې نعم اوس مو دا زدا کړل دی وجنه علماء لیکلي دي چې د عرفات نو ما چې دو دا دلته نه دي عرفات نو ما قائم مشولا مقرره شولا چې داسې سلسله رغولې بیا ابراهيم علیه السلام ته حکم وشول چې اوس خلکو کې د حج اعلان وکا بیا ابراهيم علیه السلام اعلان وکړه چې کل یا ایها الناس اے خلکو اجیب ربکم 3 مرات تفسیری قرطبی لیکلی چې بیا غوي چې خلکو تو خپل رب طرف ته جواب ورکړي رب طرف ته ارشي درې ځله دا اعلان وکړل بیا خلکو چې لبیک اللهم لبیک دا د ویلا او چې هغه وخت کې کوم خلکو دا د ویلیدو او دا لبیک یلیدي نو هغه خلکو ته الله پاک نن هجر نصیب کړي هغه په دې دنیا ها حجون وی هغه درومي بهرحال نن چې څومره جون دي هغه دا لبیک یلی یو خبره دغه خبره علماء دالی کړي دو چې ابراهيم عليه السلام چې کله دا اعلان کول به وداسه توشوال یو ځلې توشوال اعلان وکړل بیا توشوال اعلان وکړل بیا توشوال اعلان وکړل یعنی څلور طرفونو ته توشوال دیو جنا اوس چې نن څومره خلک حج ترتیب مشرق او مغرب طرف نه هر طرف نه هغه دغه د برکت ته او دا غواجدو او علماء دا هلي کړي دي چې سار عليه السلام او اسحاق علیه السلام دا دواړه بچو دا بو شام نه حج ترتل او ابراهيم علیه السلام لیکل چې ابراهيم علیه السلام به هر کوله په براک منته حج ترتل هر کوله به حج ترتل دی نبی علیه السلام یو حدیث تا نبی علیه السلام فرمایي چې کان النبي من الانبیاء اذا هلكت امته لهك مکه فيتعبد بها هو ومن آمن معه حتى يموت فمات بها نوح وهود وصالح وقبورهم بين الذمذم والحجر نبی علیہ السلام چې څومره انبیاء چې هغه امتونه به کله هلاک شول بیا به دا کوم مؤمنین چې یا نبی و چې هغه بروغل الحج ته مکه ته بروغل غزو کې خپل عبادت وکړل او به چې کوم خلک نور مؤمنین وي سره هغه به سره به غزو کې وفات شول غزو کې به وفات شول نو حدیث کې چې نوح علیه السلام غزو کې وفات هود علیه السلام وفات صالح علیه السلام وفات وقبورهم بین الزمزم والحجر او د دې قبرونه چې دي د زمزم یا د حجر اسود چې دا د ماس کې دي او دا غرنګ مختلف علما په دې باندې خبره لیکلې دو ابن وهب رحمت الله علیه فرمایي چې شعیب علیه السلام چې دا په مکه کې وفات شو او
دغه رنګي هود علیه السلام او هغه سره چې کوم مؤمن خلکو هغه دلته وفات شوی او د دې قبرونه چې دي دا د مکه مغربي طرف ته چې کوم دارالندوا وا هغه زکو یا د بنو سهم مانس کیو یا د مکه د دارالندوا مانس کیو یا د بنو سهم مانس کیو دغه مانس کې دغه قبرونه ابن عباس رحمت الله علیه فرمایي چې مسجد حرم کې صرف رضی الله عنه مسجد حرم کې صرف 2 قبرونه دي د دوه نبیونو قبرونه دي دینه علاوه نورو قبرونه نشته ده حاپله خبره دا وشو چې مکی کې دي د قبرونه غایي چې د اسماعیل علیه السلام او د شعیب علیه السلام د دې قبرونه چې دي د په حرم کې دي یعنی بیا یې مخکې چې د اسماعیل علیه السلام قبر چې دا د حجر اسود سره ده او د شعیب علیه السلام قبر سوري او د شعیب علیه السلام قبر چې دا حجر اسود سره بالکل مقابل کې دا یا چړته یا مخ کې یا داله یا دوری بهرحال عبد الله ابن ذمرا سلولی رحمت الله علیه فرمایي چې بین الركن والمقام الى الزمزم قبور 99 نبیا چې به رکن شو او مقام شو د دې ماس کې 99 انبیاء او قبرونه دي 99 انبیاء او قبرونه دي او 99 انبیاء هغه ځکه دفن دي نن دا مسله هر څه شوی و په لوس سر مسجد حواله سره به چې قبرونه باندې پوسنه مسجد جوړول او د ټول بیت الله چې دا غوږ کې دا تفسیری قرطبی لیکلی عبارت مه هاتو ستیر کړه زه خو نه یای غیلی کلی دي چې 99 انبیاء او قبرونه چې دي د زوی کې دي او زه غوږ کې عمره طوافونه کول منځونه کو چې قبرونو منته دمرا ارسای دراز تیر شي بیا علما یې چې غوږ کې جماعت جوړول شي غوږ کې کتاباړي کول شي اغزو کې بوغ جوړول شي اغزو کې مسافرخانه جوړول شي اغزو کې ګراوند جوړول شي امر والا نه چک شي وي چې بدا کې قبرونه بدالې به تیرو دا یی چې د علما زین چې نه پیږي علما نه پیږي نو سغزو کې څو چلو موږ خو غلط او کړو دا غزو کې چې دا ټول خلک منځونه کوي دی بره کې داغه حکومت مفتیون چې دی د بچ فتوای موږ خو چلو نه پیژو دای پیژي نو دا صرف ذاتی بغض وی تکړه سړی مې یو نه ولیدا چې دار ولې چې وی چې را دا ملون ز نه منه د څومره او تزره نکخونه تړلې دي دا اولاد چې دا دی بری کې فتوا ایر کی چې دا ناجایز ده دا نکخونه دی نه دي شوی ویلې دغه ملون تړلې او تم مقبری دي دومته زیات نه زیات جنوزي دا علماء کړي دغه ملون کړي یو دې سړي ځوامه ونه لیدل چې دار چک وی چې نه ز پټولو بیا جنوزي کوم دا قبرونه مبرونه لنګو دا مړیر بوس پټولو بیا جنوزي کوم الکه بغض دي دا په یو بل صورت ته دا او بوس ذاتی دشمنی ما کوا دین بره کې علي درې ما چې دا ناجایز دي دا جایز دي علما شپويږي دا یو چار د شپاري یو کتابو سره اګه زون خبره نه کوي له دا فتوا ور کوم دا چې غف چار نه دو کوم سړی چې فتوا ور کوي هغه داسې دا په جهنم ور چې دا جرأت کوي جهنم پور چې دا جرأت کوي علماء لیکلي غړ فقها لیکلي سلین لیکلي دي چې مفتی او د مستفتی دا مفتی چې دا د دین چې څوک فتوا غوړي دا د پولیسرات چې کوم جهنم دا چې دا پل لایتا د مستفتی دی پره نن آلته زر وی چې مفتی فتوا ورکړه او به موږ نه په 2 منټه کې فتوا وړي مړې ته چې صبر وکړي چې تحقیق مونږ کړه به بیا دې ته چې کله تحقیق وکړو فتوا ته ملاو شي مسله ته ملاو شي بیا وته وشي ان فن کې دا د دین مسله په 2 سکند کې غوړي چې بس مو بیان کړل اوس مو متوشیا وی دا دین دا مسله دا څه غب خونه دا چې متفات نه زه غزون نه نشاله بهرحال مسله دا سي ته چې کوم قبرونو منته چې ستاره ارساتي رشي ارسای دراز تیر شي اغوړنګونه او بیا د هغه منته بو وغیرہ
یا کیتی باڑی کول یا مسجد جوړول دا ټیک دی. نو په لوزه سر جماعت ولې سره چې د کوم خلکو دا ایشو چکړه و دا سی فضل دا بیکاره دا اسی شکوک او شبهات پیدا کوي. بهرحال نو کبه موږ فتوا غلطی به د مطاف یا د مسجد حرام دی بری کې دا فتوا یې کی اغه ځکه د په ومني. موږ خو صرف مسلې سره چار دو چې بس بیان کو نور چې څوک څه کوي به دای کوي. بهرحال خو موږ د څوک داسې ټارګټ کوي نه. بل چې دا د و چې دو د کې درې خبرې مفتی تقی عثماني سیب لیکلي د خپل تفسیر کې آسان ترجمه کې چې دلته د ابراهیم علیه السلام دغه د و چې دو دینه درې خبرې مشته ګوره د وغه داسې دوی چې هغه خو د زړه تاثیر د زړه کیفیت سره وروتي چې څنګه ابراهیم علیه السلام باندې کړي قران نقل کړي چې کیفیت تو سره هغه موږ نشو بیانولا نه په ترجمه کې هغه اثرات موږ بیانوا شو. هغه غي دالی کلی دي چې درې خبرې داسې دي چې دای موږ د پرای نزد کوونی دي. اوله خبره دا دو چې ګوره دلته د بیت الله تعمیر هغه غي وکړل نیکی چاره وکړل او انبیا دي معصوم دي خو لیکن بیا ها الله ته یې چې الله مستتقبل کامل اطاعت گزاری روکي نیک یعنی نیک اچار وکړه هغه نه بعد دی هغه قبولیت د وګړي. دویم دا چې کپدې کې څه کما پېښه شو هغه مت الله نه معافي وړي. او دریم دا چې الله ته یې چې وارنا مناسکنا وتب علينا انك انت التواب الرحیم چې الله موږ عجیز یو کته کمی پیشي شوی. دا دریم دا چې الله نه غوړي یعنی خلکو نه دا نه غوړي چې خلک د مشترفونو کی نو چې څومره نیک چاروي چې انسان بیاغه کې هغه قبولیت د وګړي هغه باوجود کني کچار چې نیک چار یو سړی کې دا قبولیت تا خو بیا هم دا د وګړي. دویم دا چې دا خپل عجزي اختیار کی چې له کومه څه کمی پیشي پکې شوی. دریم دا چې الله رب العزت نه تموي د دې انسانونو د پرنه چې خلق د متعارف وکي. ان شاء الله مزید بلایت من سبو خبره کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.